بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یقول ان ناسا یقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بیت المقدس، فقال عبداللہ بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته۔ وحديث عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام۔ باب د استطابت چې انسان پیشاب پاخانے تکینی نو مخکی وکم خواہ و شاکی وکم خواہ۔ حدیث کے خداو چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، قبلیتا شاکوے ہما و مخکوے ہما۔ ایک منگا تفصیل کرو چې د مکی مکرمینا خانہ د مدینه منورینا خانہ کعبہ جنوب کے دا اور بیت المقدس تے شمال کے دا، داغی دا پارا او دا ټولو دا پارا حکم داو چې لا تستقبل القبلہ، او لیکن شرقو او غربو دا خاص آئی خلق دا پارا چې هغوی د مکې مکرمین یا شمال تری یا جنوب تری۔ کم خلق چې مشرق ته یې لکه مونږ چې مشرق ته یو مونږ په لیکن شرقو او غربو باندې عمل نشو کولی، ځکه که مونږ په دغه عمل شروع کو نو زمونږ مخ به قبلې ته راځي یا هم شا راځي۔ تفصیل ما کړو پرون حدیث لاندې، لیکن نن چې کوم دو حدیث وایو د هغې تعلق دې سره دی چې که سړی آبادۍ کې ناست دي نو آیا هغه پابندي به لازمه وي کومه چې مخکې ده، یعنې د کعبې ادب او احترام یا قبلې ته شا کول او مخ کول د بې پردګۍ په حال کې په فضا کې که سړی صحرا کې او که دنه یې د دواړو حکم یو دی او که نه جدا جدا دی۔ دا د علماء اختلاف چې جوړیږي علمي هغه اسې نه وي، د هغې څه وجې خلق په هغې نه پوهېږي نه اعتراض کوي۔ د جمهور رائے دا ده سوا د امام شافعي رحمت الله تعالی علیه نه چې دا حکم لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها د دې تعلق فضا سره دی، صحرا سره دی۔ دنه په باتروم کې یا کمره کې چې کله دیوال آړ شته دی نو بیا که سړی دغه احتیاط ونه کړی شي نو خیر دی، او د هغې دپاره د هغه مستدل هغه احادیث دي کوم ځای نه مونږ ویلي دي۔ سیدنا عبدالله بن عمر فرمایي زه د خپلې خور حفصه رضی الله عنها چت ته ختلی وم، سکار مې و چې ومې کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوو کچو خښتو ناستو او بیت المقدس طرف ته یې مخ کړی و چې بیت المقدس ته مخ شي یا یې شا شي نو لازمه ده چې قبلې ته ویم یا مخ راځي یا به شا راځي۔ هغې وجه دا څنګه چې ما وویل چې د کعبې نه د مدینې منورې نه کعبه جنوب ته ده او بیت المقدس ته شام ته ده۔ کم خلق چې د حدیث دشمنان دي نو هغوی دا وایي چې وګوره پیغمبر خلقو ته یو څه وایي او په خپله بل څه کوي، داسې ملاحده بېدینه خلق ډېر شی دي۔ یو سړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلیموي او د هغه حدیث کوم چې په صحیح سند راغلي هغه تسلیموي نو داسې قسمه سوچ هغه نشي کولی، دا د بېدینه خلکو د ملاحده د هغوی سوچ دی، د هغوی فکر دی۔ کم چې اهل علم دي نو هغوی دا وایي یو جواب دا کوي چې دا اصل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي خصوصیت ده
ډېر داسې احکام وي چې پای کې د قوم دپاره جدا حکمي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره جدا حکمي. مثلا موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې تاسو صوم وصال ونیسئ. داسې روژه چې 2 یا 3 یا 4 ورځې روژه وي متواتر او پای کې سړی پېشمنۍ هم نه کوي او پای کې سړی روژه هم نه ماتوي، دې ته وصال وي، صوم الوصال. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه امتیان منع کړي لیکن خپله به یې کول. انک تواصلو حدیث کې راځي صحابه کرام فرمایل چې یا رسول الله تاسو خو وصال کوئ، یوه روژه بلې سره تړئ، پېشمنۍ هم نه کړي او روژه هم نه ماتوئ. نو هغې وفرمایل یطعمني ربي ویسقیني، زما رب ماله خوراک او څښاک راکوي. دا خوراک او څښاک ښکاره نه دی، که دا ښکاره وی نو بیا خو وصال نه و. دا جدا یو روحاني خوراک دی چې پای باندې مونږ نه پوهیږو. دغه د هغې یو مثال دی. دارنګې عام انسانان چې کله وده شي نو د هغې دپاره حکم دا دی چې دا اودس مات شوی دی چې پاسي نه اودس دې وکړي. که اودس یې و هم خو د کېدو سره اودس مات شوی دی. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه طریقه دا وه چې کله به هغه اودس کړو سم به لاس ته اوده به شو، د سینې نه به یې د خوب اواز هم راووت، بیا چې وپاسېد نو اودس به یې نه کوو. سیده عایشه فرمایي ما ته یو ځل تپوس وکړو چې دا ولې؟ نو هغې فرمایل ستاسو سترګې مودې شي او ستاسو زړونه موده شي، نو ځکه ستاسو اودس ماتېږي. مونږه د انبیاء کرامو چې کوم ډله یو نو زمونږ سترګې وده شي لیکن تنام عیني ولا ینام قلبي، زمونږ سترګې ودهي لیکن زمونږ زړه نه یي وده. په دې وجه مونږ ته علم وي چې زمونږ ناس شی داسې شوی دی چې په هغې اودس مات شي او که نه دی شوی. دې ته خصوصیات وایي. دا عقلي شی نه وي چې ځان نه سړی یو شی جوړ کړي چې دی خصوصیت دی. کله چې د قول او د فعل منځ کې تضاد راشي، اختلاف راشي، نو هغه اختلاف مسله ښه دا ده چې سړی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت تسلیم کړي. دلته کې دغه جواب اسلم دی، بهتر جواب دی. څنګه چې دا ما دوه خبرې وکړلې چې 2 څیزونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت ثابت شو، نور هم ډېر شي څیزونه شته. خصائص النبي په نوم باندې محدثین په دې بحث کوي چې د عام مسلمانانو دپاره یو حکم یو شان دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره بل شان دي. عام مسلمانان 4 ښځې کولی شي په یو ټایم، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه مستثنا دی. هغه په یو ټایم 9 ښځې وې د هغه په نکاح کې. کوم خلک چې د حدیث دشمنان دي نو هغوی په دې اعتراض کوي چې دا خو جي مستشرقین په مونږ اعتراض کوي چې دا څومره شهوتي نبي دی، نعوذ بالله 9 ښځې کړي. دا غریبانان ډېر نابلد دي، ډېر نابالغه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې واقعي شهوتي وی بالفرض زما او ستا غوندې یا د عامو خلقو غوندې، نو د هغه دپاره ځوانانې ښځې لږې وې، ځوانانې دې کړی وې که نه. هر امتي خپله لور هغه له ورکوله، لیکن د هغه په دې 9 10 11 ښځو کې صرف یوه ښځه ده چې هغه جینۍ ده، نورې خو ټولې یو د یو خاوند نه، څوک د یو خاوند نه کونډې دي، څوک د 2 نه دي. هغه پیغمبر د دې لپاره ښځې نه کولې څه لپاره چې مونږ کوو. د هغه مقصد خو دا و چې د عربو د رواج مطابق سړی چې کوم خاندان کې وادو کې نو هغه ټول خاندان بیا هغه خپل زوم ګڼي، چونکې هغه د الله رسول او د الله د دین اشاعت یې غوښتو. په دې وجه مختلفو خاندانونو کې ودونه وکړل چې دا خلق زما په دین کې رکاوټ نه پیدا کوي. دا خلق مخه ګوري شا نه ګوري. دا دروغ وایي دا خلق چې دا دې حدیث ته وایي چې پیغمبر بدنام شوی، دروغ وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه یوه ښځه سیده عایشه رضی الله عنها هغه جینۍ ده. نورې ټول لکه د سیده خدیجه کوم لومبۍ ښځه چې ده هغه 2 خاندانو کونډه ده. ته به داسې ښځې سره واده وکړې؟ زمونږ خلک د یو خاوند نه کونډې سره نه کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار د شهوترانه لپاره نه کوو، داغه مقصد په دې کې جدا و. نبی وی، امتی پکار رائے چې خلق امتیان د خپل نبی حیثیتو پیژني. کما قل خلقی اعتراض راشي د حدیث نه ورته انکار وکړي چې نه دا حدیث نشته، الله دې داسې نه دی شوي خو ایبانه ځان پویول پکاري. دا حدیث کوم چې مونږ نن وایو دا بهشک صحیح دی، د صحیح بخاری حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبله ته مخ کړو، قبله ته اشاره کړې و، شام ته مخ کړو. بعض محدثین نه بلکې بعض فقها دا وایي چې ګوره کله کله یو سړی ناس یو طرف ته یخ، مثلا زما دې وخت کې مشرق ته مخ دی او ما داسې مخ کړی دی بالفرض، نو زما باډي خو مشرق طرف ته را لیکن زما سر دې طرف ته دی. کوم سړی چې ما د بار نه ګوري نابو چې ګنې د مخ دی خوا دی، حاله زما مخ دی خوا دی، دا ښه تاویل دی، ډېر ښه تاویل دی، خدا ګپ دی. ولې هغه خو هلته لبنتین ویني که لبنتین پېژنئ، خښتې په خښتو ناست دی، نو چې په خښتو ناست دی خښتې ورته ښکاري نو سر خو ورته په خپله ښکاري، هغه ویني چې زما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخ دې طرف ته. دا جوابونه ضرورت نشته دی، دا بس هسې خامخا عقلي اس بس غلی رازغلی، عقلي اس غلولو ضرورت نشته. د دې حدیث ته وجې دا کوم چې مونږ وایو نو د ابن عمر رضی الله عنهما طریقه دا وه چې هغه به عام صحرا کې هم کله پیشاب ضرورت پیښ شو پرده به نه وه نو هغه به قبلې ته خپله اوښه سملوله، بیا به هغې طرف ته پیشاب کول. د دې حدیثو پیش نظر د هغه خیال لغو، لیکن دا په امت کې صرف د هغه عمل د بل چا نشته. په دې وجه دې کې زموږ دپاره شریعت نشته دی، دا د هغه یو اجتهاد دی. امام شافعي رحمه الله هم په دغه عمل کړی دی او دې سره د یوې خبرې اضافه کړې د هغه دا ده چې کله زمونږ او د کعبې په منځ کې یو آړ وي که نه دیوال میوال نو بیا خیر دی، اجتهاد دی. لیکن البانی رحمه الله لیکلی دی چې زمونږ او د کعبې په منځ کې خو که مونږ په صحرا کې ویو که نه نو په اربونو دیوالونه دي، غرونه دي. دا اجتهاد دې سره زمونږ اختلاف په دې بنیاد دی. زمونږ دپاره هغه حدیث دی کوم چې پرون مونږ ویلی و چې لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، دا حدیث صحیح دی دواړه، لیکن دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی، امت لا په دې کې اتباع کول نه دي پکار. ٹھیک تو د یو امام رائے ده، د یو امام مذهب دی، د هغه اجتهاد دی، او په صحابه کرامو کې صرف د عبدالله بن عمر اجتهاد دی، د بل چا نه دی. اصول بیا دای چې سړی اکثریت د صحابه کرامو پسې لړ شي. په دې وجه د امام ابو حنیفه، امام مالک او امام احمد رحمه الله مسلک په دې کې قریب ترین دی قرآن و سنت سره. دی بل ته غلط مو آیا، ما قریب ترین لفظ ویخ. علمی سیزونو کې خلق خلا علمی استعمالی د بې علمۍ نه استعمالی. دو حدیثونه دي، مطلب واضح شوی دی، معنی به وکړو. عبدالله بن عمر فرمایي چې بعض خلک وایي چې اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بیت المقدس، چې کله ته خپل بار ته کېنې حاجت ته نو قبلې ته مخ کوه، ما بیت المقدس ته مخ کوه. نو عبدالله بن عمر ویل لقد ارتقیت یوما علی ظهر بیت لنا، دا صحابي پوه ده، بس ٹھیک ده. زه یو ځلې بره وختم د خپل کور چت ته، فرایت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید علی لبنتین، په دوه خښتو باندې کچه خښتې، مستقبلا بیت المقدس، مخکړی او قبلې مخکونکې او بیت المقدس ته لحاجتي، د خپل حاجت لپاره. دې نه معلومه دا شوه چې چا هغه تعویل کو چې مخې دی خوا او باډي داسې وه، تعویل ټیک نه دی، ځکه چې خو لاندې خپو پورې ویني. نو دا حدیث بالکل یقیني دی، صحیح دی، لیکن مونږ دا خصوصیت ګڼو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اصول لاري د فقه کې او په حدیث کې چې کله یو قولی او فعلی حدیث کې اختلاف راشي نو مونږ قولی حدیث اخلو،
ځکه چې په فعلی حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خصوصیت امکان وي. علمی خبره دغه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت مونږ تسلیمو. دا حدیث غلط نه دی، دا صحیح حدیث دی، لیکن دا خصوصیت تراو. اور پسې بل حدیث هم دغه دی چې ارتقیت فوق ظاهر بیت حفصه، زه د حفصه د کوټې چتو ختم لباس حاجتی د خپل سکار دپاره، نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو یقضی حاجته چې هغه خپل حاجت پوره کوي مستقبل القبلة قبلې ته مخ دی، مستقبل الشام شام طرف ته استقبال کړی. په دې الفاظو مستقبل القبلة شاکون کې قبلې ته، مستقبل الشام شام طرف ته مخ دی. یو منکر حدیث ته راغوي چې دې کې ګوره شام لیکلی بلکې بیت المقدس لیکلی. لگا لرو ته په دې نه پوهېږي چې بیت المقدس کوم ځای کې بس اعتراض د خلک یې کوي. بس حدیث کې مونږ د پاره مفهوم دغه دی او مطلب دغه دی، تعلیم دغه دی چې مونږه خپل کمره کې دن یو کبار مونږ په هغې قولی حدیث باندې عمل کوو. ځکه قولی حدیث کې احتمال او امکان د خصوصیت نه او په فعلی حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت موجودی. خدا لغی چې تقابل راشي، چې تقابل نه نو بیا فعلی حدیث هغه د قولی حدیث نه زیات مضبوطی حجت دواړه، لیکن کله چې مقابله راشي لکه دلته تقابل راغلی دی. یو کې وایي مونږ ته وایي لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، په خپله داسې کوي د دې خلاف کوي، نو دا خصوصیت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اقول قولی هذا استغفر الله.